یو جړه مړ شو او چا جنازه نه کوله ولی چې د الله سخت نافرمانی او د الله جل جلاله احکامات به ماتول د الله بندگان به گمراه کول خلکو به ډېر واعظ او نصیحت کول خو نه به منل خو چې مړ شو زما عزتمندو خلکو له کنده وکنستل او داسې په ډانګو ډانګوي هغه کندې ته ورویشت جنازې هم پرې ونه کړه عزت یې ورله ورنکړو داسې په ډانګو ډانګوي قبر ته ورویشتو او خاورې ته یو عالم خوب وکړو دا کیسې قطاري نه دي دا حق سچ خبر دي حق سچ چې د انسان په تخلیق باندې الله څلور قسم کړي والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم چې انسان د هر څه نه ما ښایسته پیدا کړی دی ښایسته مې پیدا چا ورته ښایسته ویلي الله ورته ښایسته نو هغې خاورې پرې واچولې نو یو عالم خوب کې هغې ژړا ګوري چې یو ناشنا محلات دي او چمنونه دي او باغونه دي او د الله نعمتونه دي او د هغې ژړا پې سر دی ورته وایي دا څه وینم دا په کومو حالاتو کې تا وینم ورته وایي الله در سره څه معامله وکړه وایي الله جل جلاله ځان ته مخامخ ودرولم وی ما ته ویلې چې ای بنده د ځمکې په سر باندې زما په بندګانو کې تا زه ډېر زیات ناراضه کړی ډېر دې خفه کړی ما د جهنم یوه خطرناکه کندې راته وښودله وی ما ته وایي چې دا کنده مې ستا دپاره جوړه کړې دا ځای ما ستا دپاره جوړ کړی دا د جهنم ځای دا ستا دپاره دا ستا ټکانه وه خو نن مې مغفرت په دې خبره باندې کوم چې زما بندګانو تا ته سپک نظر ولي زما بندگان سکر حساب کتاب کول زما کار دی الله پاک فرمایي زما د بندگانو سکارو چې تا نه دومره نفرت وکړو نه په تا باندې جنازې مونځ وکړو نه چې کوم دی هغه شان عزت تعالی درکو چې په قبر کې په خپلو لاسونو سره کفن دفن په ښایسته هر اعتبار سره برابر کړی وي تی په ډانګو ډانګو باندې قبر ته ورویشتې ای بنده په دې هغه بندګانو چې دا کومه سپکاوی ستا کړې ده په دې خبره باندې ما ستا مغفرت وکړو او زه به د خپلو بندګانو نه تپوس کوم چې کله ما طرف ته راشي نو چا الله پاک دوه موټي غورځولي دي چې دا همیشه دپاره ورته هدایت وي او دا به همیشه دپاره ګمراه وي د بعضې انسان آخره خاتمه خرابه شي ټول عمر بزرگ دینداري پرهیزګاري او چې مري نو مسجد نبوي کې یو مؤذن 40 کاله اذان وکړو چې کله مړ کېدو وایي قرآن راوړي خلکو قرآن ولا راوړو چې زما محترمو چېرې دنیا نه ځي دې قرآن به خپلې شي نه سر وایي تاسو ټول ګواه اوسئ چې په دې قرآن زما ایمان نشته او ساتي و بیا د هغې بل رور هغه چغې والي یا الله زما آخره خاتمه په ایمان کا یا الله زما آخره خاتمه په ایمان کا حاجي صاحب په حجونو نشي خلاصېدی اخري ټیشن به پته لګي